چې په ټلیفون باندې سړی ښځې له طلاق ورکي نو آیا په ټلیفون باندې یا په میسیج باندې یا په ایمیل باندې په واتس اپ باندې کوم چې دا جدید دا ماډرن چې کوم دغه دي دا میسنجر دي مختلفې اپلیکیشنز دي نو په دې باندې سړی میسیج وکي ټیکس وکي او یا په ټلیفون باندې ښځې له طلاق ورکي نو دا طلاق واقع کیږي او که نه واقع کیږي د دې جواب دا دی چې طلاق څنګه په یو مجلس کې ښځه او خاوند ناست دي او خاوند ښځې له طلاق ورکي د طلاق واقع کیږي نو دقه شانې که سړی په ټلیفون باندې ښځې له طلاق ورکي په میسیج باندې ښځې له طلاق ورکي په ایمیل باندې ښځې له طلاق ورکي د طلاق واقع کیږي ځکه چې زمونږ د فقه کتابونو کې او دارنګې په دې فتاوو کې د مراسلې ذکر راغلی دی او دغه شان د کتابت ذکر راغلی دی څوک ښځې پسې طلاق ولیږي چې فلانۍ ته ووایه چې ته په ما طلاق کوي نو دا هم واقع کیږي خو په دې شرط باندې چې دا به حقیقت کې د خاوند دا پیغام لګلی د دې به ویریفیکیشن کیږي دغه شانې که څوک یو ښځې ته خط ولیږي په دې خط کې ورته و چې ته په ما طلاق نو دا طلاق واقع کیږي خو دا نن سبا ایمیل او میسیج کول او ټلیفون کول دا ماډرن د دې اسباب دي جدید او په دې آلاتو باندې ټیک ټاک طلاق واقع کیږي بلکې دا د شامی او جزئیه او عبارت هم زما مخې ته موجود دی چې په هغې کې لیکلي دي چې وان كانت مرسومه یقع الطلاق نوا او لم ینوي بالفرض که دا لیکلی شوی وي نو بالکل په دې لیکلو طلاق واقع کیږي که د نیت کړی او که نه یې کړی چې الفاظ صریح وي که صریح الفاظو که د نیت د طلاق دی او که نه دی څنګه چې په صریح الفاظو کې نیت تړو حاجت نشته ځکه صریح الفاظ په خپله د نیت سره وي د نیت نه بغیر صریح الفاظ کیدی نشي په دې بنیاد باندې طلاق په مجلس کې موقع کیږي په ټلیفون باندې موقع کیږي په میسیج باندې موقع کیږي او په ټیکس باندې په ایمیل په دې هر څه باندې بالکل طلاق واقع کیږي دا یو مسله دا یو بل سوال دی دا یو خور دا تپوس کړی دی چې زما خاوند ما ته په میسیج باندې طلاقونه بار بار رالیږلي دي لس دولس ځلو نه ما ته زیات طلاقونه رالیږلي دي خو د هغې طلاقو الفاظ دا دي په هغې کې یو څو الفاظ هغې لیکلي دي منشن کړي دي چې دا د الفاظ یې ما ته ویلي دي یو لفظ په هغې کې دا دی چې زه تاله طلاق در کوم ته زما نه ازاده یې زه تاله طلاق در کوم ته زما نه ازاده یې دا الفاظ یې ما ته ویلي دي بیا یو بل میسیج کړی دی په هغه میسیج کې دا لیکلي دي چې ما ته ستا ضرورت نشته دی ته لاړ شه او ځان لکه بل واده کې نو بل واده ځان له وکړه خاوند ښځې ته داسې خبره کړې ده او د دې سره سره یو ځل یې ورته دا ویلي دي چې تا ته خو اوس طلاق شوي دي ستا مور او ستا پلار ستا وروڼه به خلکو څه په کم مخ باندې مخامخ کېږي دا وایي ما ته په مختلفو اوقاتو کې دا قسمه الفاظ رالیږلي دي ستا ته زما ضرورت نشته دی او زه لاړه شه ځان له بل واده وکړه تا ته زما ضرورت نشته دی زه دله طلاق در کومه او په یو وخت کې راته داسې ویلې زه تاله حتما طلاق در کوم ته په ما باندې ازاده یې زما نه ازاده یې دې خور تپوس کړی دی چې دا طلاق واقع کیږي او که نه واقع کیږي د دې جواب دا دی زمونږ دا مسلمانان وروڼه خاص کر پښتانه وروڼه د دې خبرو خیال بالکل نه ساتي جذباتو کې راشي ښځې سره معمولي تعلق وران شي یا پس خبره ورته قاري نو د هغې زور بیا په طلاقو باندې وباسي دا یو ډېر باریک او نری تار دی د دې ډېر خیال ساتل غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې رښتیا هم رښتیا دي او دروغ هم رښتیا دي په دې کې دروغ مروغ نه په دې بنیاد باندې د دې خور د دې مسلې جواب دا دی چې دې خاوند تا ته دوه قسمه الفاظو دا استعمال کړي دي بعضې الفاظ دا صریحي دي او بعضې الفاظ دا کنایي دي لکه دا الفاظ چې لاړ شه ځان له واده وکړه ته زما نه ازاده یې تا ته زما ضرورت نشته دی دې ته کنایي الفاظ وایي صاحب د هدایه علامه مرغینان رحمه الله په فصل فی الطلاق قبل الدخول لدې عنوان لاندې مستقل په دې کنایي الفاظو باندې بحث کړی دی چې خاوند کله ښځې ته ووایي چې حررتو کې ما نه ازادې ما ازاده کړې یا ورته وایي چې اخرجي ځه زما د کوره او یا ورته دا خبره وکړي چې ابتغي الازواج ځان له ځانه بل خاوند وکړه وایي دا کنایي الفاظ دي په دې کنایي الفاظو باندې طلاق باین واقع کیږي طلاق باین خو په دې کې به سړی ګوري دوه شرطونه دي ورله یو دا چې دا الفاظ یې ورته په کم ټیم کې ویلي دي که دا یعنی دا داسې بحث دی چې دا مذاکرة الطلاق په دې دوران کې ښځه خاوند لګیا دی بحث کوي او په دې بحث کې خاوند الفاظ ویلي دي نو بس په دې دوران کې بغیر د نیت نه داسې وشوله چې دا طلاق واقع شو که کورټ ته عدالت ته لاړل نو دا عدالت باندې ښځه له طلاق باقاعده ورکوي او بالفرض که دا د مذاکره د طلاقونه د عام نارمل حالات په نارمل حالاتو کې خاوند ښځې د الفاظ ویلي دي نو بیا به د خاوند نه تپوس کیږي چې طلاق خو باین دي خو تا نیت کړی دی که نه دی کړی نو که بالفرض د هغه نیت د طلاق و ځکه هدایه ولم لیکلي چې د الفاظ د طلاق احتمال هم لري او د عدم طلاق احتمال هم لري بالفرض که چېرته داسې وشوله چې د خاوند
نیت د طلاق نو بیا طلاق شوی دی عند الله هم شوی دی او دارنګې قضاء هم شوی دی دیانتا او قضاء او که ویل زما اراده د طلاق نو زما سي دمکی مراد یا بل الفاظ نو بیا به د سړی تصدیق وشي خو کله بحث بل پر شروع دی د طلاق بیا یو طلاق باین دی طلاق باین د پر حکم دار چې خزه خاوند یو بل جدا شو او کدی وس نوې واده کول غواړي نو بیا به نوې واده کوي خاوند ته حق د رجوع نشته پدې کې اوس به داسې کېږي چې ان ظن ان یقیم حدود الله که د دواړو ګمانو د الله حدود قایم کړي نو بیا نکاح کولی شي خو تجدید د نکاح به کوي ښځه خاوند به دواړه راځي که ښځه نه مني دا نکاح نه کېږي سړی نه مني نکاح نه کېږي او تجدید د مهر نوی مهر به په دې کې وي او نوی نکاح به وي په دې صورت کې دا طلاق باین او دوی نمبر دې خور ته موږ وایو چې ستا په دې طلاقو په دې الفاظو کې بعضې الفاظ صریح دي صریح الفاظ څه ته وایي صریح الفاظ دا دي چې دا ورته وایي زه تاله طلاق در کوم ته په ما باندې ازاد یې زه تاله طلاق در کوم دا د حال الفاظ دي عام طور باندې زمنګ په عرب کې دا د طلاق هم دقه الفاظ دي زه د طلاق در کوم اردو کې میں आपको طلاق دیتا हूं د الفاظ دي دا صریح الفاظ دي کله چې صریح الفاظ باندې خاون خزي ته طلاق ورګي په میسج باندې یا په کال باندې او یا دغه شان مخامخ نو په دې کې بیا طلاق رجعي واقع کیږي رجعي طلاق حکم دا دی چې په دې عدت کې دنه خاوند خزي ته رجوع کولی شي بلپرس کې د خاوند خزي ته رجوع وکړه په عدت کې دنه د خزه ده وبعولتهن احق بردهن في ذلك سورة بقره کې دا حکم د آیت نمبر 228 آیت آی تھنک یا د راوند اباوت یو آیت دی پکې مدقه دی چې وبعولتهن احق بردهن في ذلك په دې عدت کې دنه خاون خز د رجوع کولی شي په دې درې عدتو کې دنه په دې درې بیمارو کې دنه د خاون رجوع نه کړل هم د خزباینه شوله نو دلته یو تحقیق اگر چې شته چې د حنافو په نسبت باندې په الکنایي الفاظو طلاق باین واقع کیږي جمهور وایي چې نه په کنایي الفاظو باندې هم طلاق رجعي واقع کیږي خدا صورت چې کم دی نو کدا د جمهور مسلک سره والی او کدا حنافو مسلک والی نو د خور بیان دا دی چې کال پورې دی ما ته رجوع نه کړي کال نه پس بیا راغله دی ما ته وجه زتا کور ته بوزما نو په دې صورت کې منګه دا خبره کو چې دا خزه په دې خاون باندې طلاق ده او دا طلاق باین دی دوزل طلاق په دې کې شوی دی البته د خور د بیان مطابق چې د لزدول ظلمات را لګل احتیاط پدې کې دی چې دا طلاق مغلظ واقع شوی دی ځکه بار بار شوی دی لہذا دا خزه او خاوند یو بل جدا دي